نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله الله جل شانه د هجرت نه بعد مکه مکرمه فتح مکه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوشحالو کې ډېره لویه خوشحالي وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تمام خوشحالو کې د ټولو نه لویه خوشحالي هغه یو دا وه. او الله جل شانه چې کله مکه مکرمه فتح کنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې په اس باندې او په خپل سورلی باندې سورو او دا سر مبارک داسې ښکته کړو د عاجزین او د انکسارین. او دغه فتح مکه په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د څوارلسو کسانو باره کې ویلو چې دا به نه ماف کیږي. څوارلسو کسانو باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې دی ته به معافي نه وي، د دی نه علاوه به نورو ټولو خلکو له معافي وي، خو دې څوارلسو کسانو ته به نه وي. په دې کې 8 سړي او 6 زنانه وي. او په دغه کې یو ابن حتلو چې کم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګستاخي کوله اجدا یو خبره ده، حتی چې دا خانه کعبې د غلاف د لاندې پټ شو صحابه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړو چې دی هغه قتل کړي. او دویم په هغې کې کعب ابن زهیر دا د عربو یو مشهور شاعر او دا داسې شاعر چې د ده د وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر تکلیف هغه میلاو شوی. نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه فتح کا نو کعب ابن زهیر رضی الله تعالی عنه بارک دا اعلان چې دی به نه ماف کیږي. نو دی چرته وتښتېدو او پټ شو، ځان یې وویستلو. چې ویویستلو چا ورته وویل چې پیره یوه خبره به دې بچ کوي، ګورې یو شیز به دې بچ کوي چې ایمان راوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هغه به ایمان به دې بچ کوي او هغه به دې بخي. وی چې ښه ایمان له خو مېړه کېږي، خو هسې نه ځم چې ما قتل نه کړي. نو مدینې منورې له په داسې ناشنا طریقه راغلو چې صحابه کرامو هیڅ چا ونه پېژندلو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې له رالو کېناستېدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي ای نبی علیہ الصلوۃ والسلام که چېرته کعب ابن زهیر ایمان راوړي نو د هغه ایمان به قبول وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي چې او د هغه ایمان به م قبول وي، ولې به نه قبول؟ وایي چې ښه جي کعب ابن زهیر زه یما، زه په خپله کعب ابن زهیر یما او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ناست دي، ما خو ستا ډېر ذم بیان کړی دی، ما خو ستا ډېره بېادبي او ګستاخي کړې ده، نن مې دا زړه غواړي چې ستا په مدح کې څه وویما، ستا په صفت کې څه وویما. نو تاریخ لیکلی دي چې فی البدیع یو قصیده یې وویلې چې 4 شعرونه بانت سعاد د هغې ړومبنی بیت ته په دې باندې مشهوره شو، بانت سعاد. او ړومبنی بیت هغه یې دا ووایي نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې زما ستا ذم بیان کړی دی او غواړم چې ستا صفت د دې نه پس بیان کړمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ممبر نه راکوز شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ممبر باندې کعب ابن زهیر کینولو، صحابه کرام لاندې ناست دي او لویه قصیده 4 اشعار دي. بانت سعاد فقلب اليوم مقبول فقلب اليوم مدبول متيم إثرها لم يفسد مقبول لم يبد مقبول. دا یو لویه قصیده اوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل سر مبارک داسې خوځولو او ناستو، صحابه کرام هم ناستی. په دې کې یو شعر ته ورسېدو او چې کله هغه شعر ته ورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر خوشحاله شو. ان الرسول لسیف یستضاء به. بېشکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله د تور نه یوه توره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الرسول لسیف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله د تور نه یو توره ده یستضاء به چې په دې باندې الله جل شانه کټکۍ د کافرانو هغه سرونه داسې تیره او ناشنا توره ده. محند من سیوف الله مسلول، الله جل شانه د دې تورې په وجه باندې د کفارو هغه سرونه او هغه کټکۍ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډېر خوشحاله شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صادر مبارک د خمتا یو صادر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ولا ورکو په انعام کې او هغه صادر کعب ابن زهیر رضی الله تعالی عنہ سره خلفای راشدین ته اغوستلو ورې نکو کله چې دا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دور خلافت په دمشق کې نو هغه ول یو لوی وفد راولېږلو او هغه وخت کې ورته د هدیې او د تحفې په شکل کې ورته 100,000 درهم هغه ولا ورکړل چې دا ولا ورکړي او دا صادر مونږ ته راکړي دا به مونږ په شاهي خاندان کې په شاهي خزانه کې به کېږدو هغه ورته عذر پیش کو کعب بن زهیر رضی الله تعالی عنہ چې نشم درکولی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام انعام دی دا د چاته نشم ورکولی حتی چې دغه دوران کې کعب بن زهیر رضی الله تعالی عنہ وفات شو د زامنو په خپل منځ کې اختلاف رالو هر دوی خشي غواړي چې ما سره دی ما سره دی نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ نن خو زمونږ په معاشره داسې حل دی چې د شیعګانو هغه دومره اکثریت دی او دومره د هغه روب دی چې نن 2-3 ورځې مخکې د پیپل پارټۍ یو شیعه هغه چې کوم دی قومي اسمبلی منبره د کولو په ټي وي باندې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خلاف هغه ګستاخي کړې ده نو معاویه رضی الله تعالی عنہ ته موقع ولګېده او بیا چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ د کعب بن زهیر بچو ته هغه وفد راولېږلو او 15 درهم هغه یې وله ورکړل په انعام کې هغه صادر یې ترې واخېستو بیا به چې کله بنو عباس او کله به بنو امیه هغه به باچا کېدل نو په لومبنۍ ورځ به هغه تخت هغه صادر چې کوم دی هغه به په اوږو باندې هغه باچا ته واچولو او د تاتار په فتنه کې او په 654 هجره کې چې کوم دی هغه صادر هغه ضایع شو نو ما عرض کولو چې الله جل شانه دې زمونږ او تاسو عاجزي نصیب کړي واخر دعوانا